de اشاره ملي درنو قدردانو مشرانو نوجوانانو د ګلابال د تنګي او د دې خوشا نا راجینن کونسل راغلي ملګرو چیرمنان صاحبانو زه ټولو کې مخکې تاسو به حد مشکور او ممنون یم خاص کر د لیاقت علي خان چې هغه په دامره کم وخت کې او د هغه د سره ملګرو د دې علاقې د ملګرو چې کوم محنت وکړو نن دا پروکار تقریبا دامره کامیاب کړو زه په دې باندې تاسو ټول ته مبارکبادي درکوم او تاسو شکریا ادا کوم زه تاسو په دې ډېر مشکور یم چې تاسو ماته دلته دامره عزت راکړو دا زموږ یو سلسله ده د هغې لومړنی کړی همدا ده چې موږ دې ځای نه دا احسالنیري نه دا خپل پروګرامونه شروع کړل احسالنیري خاص کر دا ویلیج کونسل په دې کې تاسو ډېر موږ سره حمایت کړی دی محنت هم کړی دی اخلاص هم کړی دی او لیاقت علي خان په شان دی یو نادر انسان هم تاسو کامیاب کړی دی او نن هغه د دې اسمبلی چې د تحصیل اسمبلی ده د هغې سپیکر دی او کنوینر دی دا ستاسو کامیابي ده او زه په دې تاسو مبارکبادي درکوم وروڼو د ما نه مخکې درې ډېر پرجوش تقریرونه وشو او ډېر د علاقې خلکو جذبات یې داسې روچت کړه چې زه په دې خوشحاله شوم دا زموږ دپاره هسې به د دې پارټۍ کې که تاسو ګورئ نو موږ ټولو خپل یو احساس راکړی دی او قربانۍ هم ورکړې دي پرون په پېښور کې چې کوم آرمی پبلک سکول کې کومه حادثه شروع وه د هغې پرون ورځ وه هغه نوجوانان چې دي هغه ماشومان چې دي چې کوم طریقې سره هغوی قتل کړی شو په هغې کې او هغوی شهادت نوش کړو موږ هغوی ته هم سلام پیش کوو په 21 تاریخ باندې په شیرپاو کلي کې چې کومه دماکه شروع وه په دې 21 باندې د هغې 15مه برسي ده او انشاءالله تعالی موږ به هغه مناوو ځکه چې دا هم زموږ شهیدان دي او موږ د دې قوم لپاره او د ملک لپاره قرباني ورکړې ده بیا په 8 تاریخ باندې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو شهید برسي ده او زه د امید لرم چې دې ځله به موږ کوشش دا کوو چې ښه جوش سره ښه جوړ تر جوړ په دې هغې کې هغه کامیابه کړو چې خلکو ته ثابته کړو چې دا شهید چې دی دا زموږ شهید چې دی دا ستاسو شهید چې دی دا د دې قوم شهید دی او د دې قوم دپاره قرباني ورکړې ده او موږ به هغه قرباني موږ په هېڅ صورت کې ضایع کوو نه همدغه شانتې به د هغه لپاره جدوجهد کوو دا دې یو څو میاشتو کې چې دا کوم صورت حال دلته جوړ دی په دې ملک کې نو زه په خپله حیران یم چې دا په دې ملک کې څه کېږي زموږ ټولو کې لویه مسله د ګرانۍ ده هر یو کور هر یو انسان د ګرانۍ نه تنګ دی هر یو هغه کورنۍ چې ده په مشکل کې ده خو هغه د بجلي د بلونه دي خو هغه د ګیس بلونه دي خو هغه د خوراک سامان دی نو هر یو سړي ته پریشاني ده په دې باندې او دا زموږ ټولو پریشاني ده په دې لپاره موږ کوشش کوو خو دا مخکې معلومات کول پکار دي چې دا ګراني څنګه راغله دا ګرانۍ هم یو طریقه دا ولې راغله په دې ملک باندې داسې ګراني دې نه خو مخکې 4 کاله دا عمران خان حکومت و عمران خان په 4 کالو کې کله راغلې د ګرانۍ یو سلسله شروع کړې ده دغه شانتې په معاهدې چې کومې دي هغه معاهدې هغه ماتې کړې او دې ملک یې داسې افراتفري جوړه کړه اوس هم غواړي اوس هغه دا غواړي
چې زه د حکومت ته ووتم نو هغه دا غواړي چې دلته افراتفریدي شروع شي افراتفري داسې شروع شي چې دې ملک دا ملک دیواله شي مونږ به دا ملک دیواله شو ته نه پرېږدو انشاءالله تعالی دا ملک به مونږ په بچو دا ملک مونږ دی دا ملک دا خوره زمونږ ده په دې خوره باندې به مونږ خپل کوشش کوو چې دا علاقه آباده کول علاقه مخ پر وړاندې پورته کړو قومي وطن پارټي جناب آفتاب احمد خان شیرپور جناب سکندر حیات خان شیرپور کارکنان قومي وطن پارټي زنده‌باد تیر څلور کالو کې چې دا کوم دلته ممبران راغلي دي هغوی څه کړي دي موږ ته یې وښایي چې په دې ملک کې او په دې وطن کې څه کړي دي موږ دوی خو دروغ هر یو شي کې دروغ وایي هر یو بیانیه یې غلطه ده هر یو هغې کې صرف او صرف دا وایي چې بس زه ښیم او نور ټول خراب دي دا داسې نشي کېدی دا ملک چې دی د دې خلک چې دي هغوی ټیک ده خو دا نوجوانان یې څو مودې لپاره دوکه کړل خو دا نوجوانان به انشاءالله تعالی مونږ په خپل صحیح سمت کې رضا کوو او داسې هغې ته به بوځو چې هغوی له به نوکرۍ ورکوو هغوی له به روزګار ورکوو هغوی په صحیح سمت کې بوځو دې خو نوجوانان جنګوي دې خو نوجوانان په تشدد باندې راولي مونږ به نوجوانان په صحیح سمت کې روانو مونږ به نوجوانان له داسې عزت ورکوو چې هغوی د دې قوم سرمایه ده او د هغوی د دې قوم مخکې بوتلو لپاره دا د هغوی اوس د هغوی وخت دی او انشاءالله تعالی دا مخ د دې ملک باغدور به همدا نوجوانان مخکې بوځي دې کې اسمبلی وي زه ماتومه دا ولې ماتوي دا اسمبلی دا ځکه ماتوي چې دې ملک کې د نور افراتفري شي دا ځکه ماتوي چې دې ملک کې دا ملک دیواله شي دا ځکه ماتوي چې ده باندې کیسونه شروع کېږي هغه کیسونو نه د خلکو توجه بل طرف ته کوي دا ځکه ماتوي چې دوی په دې صوبې کې خاص کر نه کاله داسې حکومت وکړو 9 کاله ورکوټه خبره نه ده 9 کاله حکومت وکړو او اوس دوی سره پیسه نشته چې د خلکو د نوکرانو د سرکاري نوکرانو تنخواګانې ورکړي یو پیسه ورسره نشته نو دوی په دې وجه باندې وایي چې مونږ د اسمبلي ماته کړو چې دا الزام په مونږ نور نه راځي مونږ دې ته نن نه پرېږدو کومه اسمبلی ماتوي مونږ ته په دې اعتراض نشته بلکل ماته کوي او مونږ به تاسو مقابله کوو او میدان ته به روزو او ګوډ وجهتې دې کې اوس دوی بیا په مخ پر وړاندې نشي تللی قومي وطن پارټي زنده‌باد جناب آفتاب احمد خان شیرپور زنده‌باد جناب سکندر حیات خان شیرپور زنده‌باد کارکنان قومي وطن پارټي زنده‌باد د دې صوبې کارکردګي به زه تاسو ته څه وښیم په دې 9 کاله کې دوی یو منصوبه نه جوړه کړې مونږ خپله سره په نور څه نه په مقابله په دې باندې کوو چې راشئ مونږ ته وښایئ چې تاسو څه کړي دي او مونږ څه کړي دي په دې علاقې کې په دې وطن کې په دې خوره باندې چې مونږ کوم کارونه کړي دي او تاسو په سامنے نه یې پاتې شوي یې د دې کلي ارد ګرد کو تاسو وګورئ نو یو طرف ته هسپتال دی دا د تنګي هسپتال دا داسې یو هغې ته رسېدلو چې د چاڅدې نه به خلک راتلل دې تنګي هسپتال ته هوټل ته به علاج لپاره راتلل ورسره دېخوا دا ټیکنیکل کالج دی دا ټیکنیکل کالج نن سبا
په دې صوبه کې په ټاپ باندې دا ټیکنیکل کالج روان دی د دې هلکان په پنډۍ کې په اسلام آباد کې په اټومیک انرژي کې چې څومره هلکان دي د هغې کې اکثریت د دې کالج او د دې ټیکنیکل کالج هلکان دي دا زموږ لپاره د فخر خبره ده دا بجلی وګوره دا سپنې وګوره دا ګیس دلته دا تاسو خلکو نه تپوس وکړئ دا چې څوک وایي چې مونږ دا ملک نیا پاکستان راولو دې ملک مونږ نیا پاکستان راولو دې ملک خو نیا پاکستان مونږ راوستو تاسو خو زوړ پاکستان ته بوځئ تاسو یې تباه کوئ ما ته وښایئ چې تاسو څه کړي دي سوای د دروغو نه سوای د غلط بیانۍ نه چې چا ورسره ښه کړي دي هغوی پسې لګیا شوي دي یو انسان سره چې څوک خون کړي څوک پې احسان وکړي نو چې هغه انسان فراموش شي نو د دې نه بس زیاته څه د هغه انسان مونږ تعریف وکړو یا د هغه دپاره به څه خبره وکړو باجوا ډېر وروسته و په ده باندې حکومت وکړو حالانکې مونږ هغه وخت کې ووې چې یو سړی راولی حکومت ته نه کم از کم د هغه چانبین وکړئ چې هغه اهل شي هغه دماغ شي هغه سوچ شي دا ملک مخکې بوتلی شي اوس هغوی ستومانه دي او د هغوی ستوماني چې راغلی ده هغوی وایي چې مونږ اوس نیوټرل یو نو دی وایي چې ولې تاسو نیوټرل دی اوس هغه ته کنځلې کوي اوس هغه پسې خبرې کوي وایي چې دا ملک دشمن دی ما سره زیاتې کړلې ستا هغه خبرې خو هر چا اورېدلې دي چې تا به وایې چې زه فوج چې دی په یو پاڼه باندې یو یو شان دی په یو هغې کې یو اوس چې هغه لاړ نه ته دې یو پسې خبره کوي تا پکار دی چې په تا کې دومره ضرورت دی چې هغه په فوج د فوج سربراہ وي هغه وخت یې ورپسې خبرې کړې او موږ هم منلې وو هغه وخت کې خو تا خبرې نه شوې کولی اوس خبره کوي ورپسې نو دا د انسان دا اصلیت پته لګي دغسې تاسو به ټول اورېدلي خلک وایي چې یاره تاسو هغه دي داسې خبره چې ګړی پټه شو دا ګړی کیس په ده باندې جوړ دی دا د ګړی کیس نه دی دا د هغې ملکونو د مینې او محبت یو اظهار و چې هغه ملکونو کړی و هغه ملکونو نه کوزه له تحفه ورکړې وه دا پاکستان نه تحفه ورکړې وه په هغه ملکونو چې یو سربراہ یو بل ملک ته لاړ شي عربو ملکونو ته لاړ شي هغوی له تحفې ورکوي دا تحفې د دې لپاره چې زموږ او ستاسو مینه ده دا خو اسلامي طریقه هم ده چې میلمه دې راشي نو پرې خاطر وکړه ته ورته تحفې ورکړه چې مینه زیاته شي د هغه مینې سره څه وکړل د هغه محبت سره څه وکړل هغه تحفې راغلې نو هغه تحفې خرڅه کړې دا د خرڅولو نه وې دا خو نایاب هغه و خو نن ما ته دلته لیاقت خان دا ټوله راپسر کړه دا زما عزت وشو او انشاءالله تعالی دا به زه نه هېروم په دې صورت کې ما نو دغسې دا تحفې چې دلته میلاو شوې خو تا ځان سره ساتلې بلکل په دې کې حرج نه و چې ته یې په دوکان کې خرڅ دی او دروغ وایي چې په دې دوکان کې مې خرڅ کړې هغه دوکان هغه په ټي وي باندې مونږ ته شکل خو نه هغې کې خو هغه ټول دوکان راڅخېده هغه به د کروڑونو روپۍ تحفې واخلي قیمت کې واخلي او چې ورپسې د هغه روزي چې بھئی دا هغه فلانه فلاني ګړی هلته خرڅه کوه دا زیورات چې راغلي د دې فوټو ولې واخېسته دا شیزونه اوس د یو سربراہ چې د ملک یو سربراہ شي نو د هغه یو عزت یو مقام وي دو خو هغه عزت او مقام هغه شو په یو طرف ته کاربونه روپۍ چا هغه کړي دا
غبن کړي خو بل طرف ته دا د چې د ملک کم عزت هغه کړه دا چې په ټول چوک دا پېټرول راځي د دې طریقې سره څوک ملک نه چلي چې کوم طریقې سره د چلول دا ملک ګمراه کړ د امریکې سره زموږ تعلق خراب کړ یو خط یو کاغذ اوچت کړ چې زما خلاف امریکې سازش کړی دی او هغه د حکومت نه لرې کړی ما هغه د پورټر نه لرې کړی ما که تاسو څه دا راغلی چې امریکا به راځي او ستا به د پورټر نه لرې کوي ټول تاسو یې دا ځاو هغه وخت کې خو امریکې خو موږ سره څه لیدل ټول د فوج په ځای کاو دوسرا خو ځکه نه کوي چې دا هغه ته پته و چې دغه دماغ نشته نو څه خبره وکړي نو وایي نه اوس هغه خبره پرې خو ده اوس هغه پرې ده روسو پاتې شو اوس باجوه هغه چې باجوه ما سره داسې کړي دي چې دا عدالتونه د خلاف کیس وکړي د خلاف فیصلو کې دې چې عدالتونه خراب دي اچھا زه حق کې وکړي نو چې دا ډېر ښه دي چیف الیکشن کمیشنر په خپله لګولې په خپله په دا کرسۍ باندې کېنولې په خپله یې ویې چې ده نه ښه سړی شته نه د ده نه ایماندار سړی شته نه اوس وایي چې دا ټول غل دی او دا نون سره ملاو دی او دا زما خلاف هغه کوي او د ده چې هېڅ هغه نشته دا بلکل فضول سړی دی دا لرې کوي د داسې سړی چې نن یو هغه ته یو هغه په کرسۍ کې دی چې دا ډېر ښه سړی دی او په سبا وایي چې نه دا خراب دی د ده خو د ذهني توازن چک کول پکار دي چې د ذهني توازن ټیک کړي او که نه ته اوس دا ملک په کوم هغې کې کوم طرف ته بوځې ته به ملک ورانه موږ به ملک جوړو ته به ملک کې احتشال پیدا کړې او موږ به دا ملک په صحیح په سمت کې روانه وو په ښه خوږې خبرو سره به دا ملک مخکې بوځو دا نه ده چې ستا روزانه تقریرونه یو شانتې تقریرونه روزانه هماغه تقریرونه وي چې بهی دا چلو شو هغه چلو شو دا خو د هغې نه مخکې چې الیکشن دا وزیر اعظم جوړېدو نه مخکې وې چې ما سره خو داسې ټیم دی چې زه راشم نه هر څه به ټیک ټاک شي دا ملک به ګلې ګلزار شي 1 کروڑ نوکره دا نوجوانان دلته ناست دي 1 کروڑ نوکره به ورکومه اشتم لاړې نو هغه نوکره څه شوې وایي زه 50% کورونه جوړوم کوم دي کورونه د خلکو خو کورونه روان شو ملک کې سیلاب راغی د یو رزم دام راو نکړه چې دا په هغې هغه علاقو باندې چکر ولګي هلته راشي یا خلکو سره د هغوی همدردي وکړي پیسې جمع کړې په هغې باندې پیسو باندې موږ پیرې شو چې پیسې چېرته لاړې تاسو په ملک یو سړی دې ملک سره داسې کوي او الزامات بس الزامات په نورو باندې لګوه چې یہ چور ہے نور خو تم تا باندې ثابته شو نور روزي تاسو وګورئ روز پر ورځ باندې نوې کیسونه روزي ا دې به بیا وایي چې نه میں نے کچھ نہیں کیا اوس وایي چې ما نه هلکۍ نه چې تا غلطي کړې ده جج اوس کیس اورېدو دپاره چې سماج کېښودل په 9 تاریخ باندې او هغې کې دومره مواد شته چې دی پرې نه هلکېږي دی اوس د هغې نه بچ کېدو دپاره اخوا دېخوا لګیا دی اخوا دېخوا لګیا دی دا صوبه د ده په اختیار کې وه 9 کاله دا صوبه یې تباه او برباده کړه دلته به راغی په هلیکاپټر کې به کېناسته یو خوازه او بل خوازه په چیف منسټر هاوس کې ناست و ګډان به روزانه حلالیدل او زه به ګډان خوړله
اوس چې دا هلیکاپټر کیس پیرا شروع شو نو هغې لپاره قانون جوړ شو دوی قانون جوړ شو چې 2010 نه چې دې څوک چا هلیکاپټر استعمال شوي نو په هغه باندې کیس نشي جوړ دی باندې کیس جوړ دی ختم کړ نو دا یې نارو ته اخیستې ده خو دا اپوزیشن دا حکومت اخیستې ده هغه هلیکاپټر نه خو رکشه جوړه کړې وه روزانه دې خوا نه دې خوا نه هلته په هغې باندې اربونه روپۍ خرڅ شوې د ده په جلسو باندې په ده لونګ مارچ باندې چې کوم طریقې سره دا خرچې وشوې د دې حساب کتاب پکار دی دلته صرف نوکری په هغه نه دلته چې دې جلسې لپاره هر یو محکمې ته ویلې شوي چې پیسې وروړه چې دا جلسه پې موږ دا لونګ مارچ پې کامیاب کړو د دې به مې حساب کتاب کېږي دا داسې نه شي پرېښودی اوس د دې د چیف منسټر وایي زه به په اسلام آباد کې پارلیمنټ په مخامخ دھرنا کوم چې موږ ته پیسې نه ملایي موږ ته خپل حق نه ملایېږي زه ته دا تپوس کول غواړم د دې حکومت کو 15 شپږ میاشتې وشوې د هغې نه مخکې خو د عمران خان حکومت و آیا هغه تاله پیسې درکړي دي آیا تا کې دا دومره ضرورت و چې تا هغه وخت کې اواز جګړه شوې د هغې لپاره نن ته راغلي او چې زه دغه کوم دا هغوی ولا هغه ورکړی ورته ویلي چې داسې طریقه وکړه د ده په وخت کې یو پیسه دلته دوی ته هېڅ نه ملو شوې خو چې دوی به اواز کول هغه ورته چپ نو اوس ویلي چې مونږ به دغه کول بلکل وکړی آزاد شمال به مونږ مخامخ کوو د دې صوبې چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی تر 2013 پورې زموږ چې کومې قرضې وې د دې صوبې نو هغه 300 ارب روپۍ وې او دې 9 کالو کې هغه 800 ارب ته ورسېدې 9 کم 800 په 9 کاله کې اوس خو له بینکونو هم پیسې نه ورکوي نو دا دې طریقې سره چې ته حکومت چلای او چې کوم کیسونه دي دلته دی وایي چې نایب زما په اختیار کې نو ما سره خو هېڅ اختیار نو هغه وخت کې خو ورته وایي چې فلاني په جیل کې واچوی فلاني په جیل کې واچوی اوس وایي ما سره اختیار نو سبا کو دا نائب چیئرمین پتا باندې دا چې سابقه نائب چیئرمین و تا باندې ګواه جوړ شي نو څه به وایي بیا هغه ته خو ورته معلوم دی چې ده به ورته وایي چې فلاني ونیسه فلاني ونیسه او جوړېږي ورپې نو وروڼو دا زمونږ ملک کې مونږ غواړو چې دا علاقه دې آباده شي دلته مونږ په هر یو یونین کونسل کې کارونه کړي دي په هر یو یونین کونسل کې مونږ غوښته چې دا علاقه آباده شي او خلک خوشحاله شي دا ټیک ته چې ګراني دا په هغې کې مونږ تاسو سره یو مونږ به تاسو سره زیات اواز اوچتوو بجلي چې ني لوډ شیډینګ کېږي دا زمونږ چیرمینان صاحبان هلته ځي او اواز اوچتوي او هلته هغوی سره مشتق رهباني دغه شانتې مونږ به هم تاسو سره په دغه باندې اواز اوچتوو دا ستاسو حق دی او دا حق به مونږ تاسو سره په هر صورت کې درکوو دا صحیح ده چې دلته ګیس کو تکلیف دی او ګیس کمی دی انشاءالله تعالی په دغه کې به کوشش وکړو چې دا ګیس دلته هم هغه شان دی په نور ځایونو کې څنګه دی هغه شان دی دلته هم زه ټیک ده په دغه جایزه واخلو انشاءالله دې بجلی دا ګریډ سټیشن کې هم دا ټرانسفارمر رالوی چې دی دا زمونږ په وخت کې لګېدلی هغې نه پسې نه وي شوی نو دا ټول هغه چې دي دا زمونږ کارنامې دي دا زمونږ د مشرانو نه پکار دي چې خپل دا کشران په دې باندې کښېني او پرېږدي چې دا فلانې کار چې دی دا چا کړی دی فلانې کار چا کړی دی فلانې کار چا کړی دی
کومه نه تپوس کوئ د دوی ما ته خو څه ښکاري نه دې نه مخکې چې کوم حکومتونه پاتې شوي ما ته وښیه کړو هغوی څه کارونه کړي دلته نو زه به ومنم چې ټیک ده مهرباني به یې وکړي خو سړکونه دي دا ټول د سکندر خان زما په خیال څلور شپږ میاشتې وزیر و په هغې کې یې په اریګیشن کې دومره کارونه وکړل دا سړک چې دی دا هم د اریګیشن نه جوړ شوی دی پکې باندې موږ وسرالو دغسې د ډاکټر ابو سره چونکې اتنګ دی بلکل هغه افتتاح وکړه خو دوی ورته اوس پیسې نه ورکوي ځکه چې سکندر خان هغه کړې د هغې په وجه پیسې نه ورکوي خو انشاءالله تعالی اوچې پل نو دغه انشاءالله تعالی دا ټول کارونه چې دي دا به مونږ کوو دې ځله چې سیلاب راغلی و نو دې نه مخکې شپږ اته کاله مخکې سیلاب راغلی په هغې کې چې کوم نقصان او تاوان شوی و تاسو ټول ته معلومه ده ستاسو ټولګرې دا ټول سیند سره چې کوم کلي دي ټول اوبو کې پرې راغلي وي هغوی هغه نه بې دخله شوي دې ځله چې سیلاب راغی له الله تعالی فضل و الله تعالی فضل کرم و خو دا سکندر خان مدد و چې هغه دا پوسټونه دومره مضبوط جوړ کړو چې دا علاقه چې بلکل بچ شوه د یو خبرې نه ضرور خبرول غواړم مونږ اکثر زمینداران یو او د دې نیز دا منډه هغه چې دی تختې چې هغه شوي دي د هغې په وجه اوبو کمې دی اوس فلحال خو ټمپرري طور باندې هغې کې داسې پوسټونه یې ښیي چې لږې ډېرې اوبه راځي خو څو پورې چې دا مکمل طور باندې مرمت شوي نه نوی جوړ شوي نه نو زموږ د خلکو سوای د زمیندارۍ نه بل څه نه دلته کارخانې شته نه دلته نور روزګار شته زموږ ټول دارومدار هم په دې ځمکو باندې دی او دا اوبو کو کمې راشي په دې کې کمې راغلی دی او د هغې په وجه خلکو ته تکلیف دی د دې لپاره به ټول مشترکه یو اواز اوچتو دوی اوسه پورې په هغې باندې کار هم نه یې شروع کړی اوسه پورې څه منصوبه بندي هم نه ده کړې اوسه پورې د هغې لپاره څه پیسې هم نه دي ایښې د دې لپاره دا ضروري ده چې مونږ د دې لپاره اواز په هر یو هغې باندې اوچت کړو کو تحصیل په هغې کې ډېر هم اوچت کړې دا پاس حاصل ناست دی دوی خو مزې دي د اوبو ټیک دی زموږ دلته د اوبو مسله ده پاس نیر ټیک دی دا لاندې نیر چې دی د دې مسله ده نو د هغوی